ګل مبارک زیب سے مسلم لیگ ته لاړو او د عمران خان خلاف یې وټم واچو. تاسو مور پورې خبرې وکړه، موږ مور پورې خبرې وکړې، خو اوس راځو حقیقت ته. دا حقیقت باندې پټېږي، دا مخې ته راځي. حقیقت دا دی چې څومره ګناه د مبارک زیب ده او دومره ګناه د پی ډي آی د لیډرشپ هم ده. دې مبارک زیب ته دومره په سپک نظر کتلي دي که نه چې د هغې انتها نشته. د پی ډي آی د واټساپ ګروپ کې دې چې کوم دی بلاک کړی دی. دې نه علاوه د پی ډي آی په یو میټینګ کې به دې نه پرېښوده. دې نه علاوه د پی ډي آی په ګروپونو کې به دغسې مذاقونه او خنداګانې ورپورې کولې. دونه سپک به یې ورته کتل که چې دا یو ایم این اے څه کې د یو ایم پي اے او کونسلر ته هم څوک نه ګوري. ولې چې دا غریبې کورنۍ نه راغلی دی، دا نوجوان دی. د هغې باوجود به مبارک زیب زه عمران خان سره ولاړ یم. ولې چې عمران خان سره قوم ولاړ دی او قوم ډېر تکلیفونه رسي. خو چېرې تاسو دا وایې چې مبارک زیب له پی ډي آی کسانو ووټ ورکړی دی، پی ډي آی کسانو د نثارباز له ووټ ورکړی دی، نو څه کوي نثارباز اوس پی ډي آی ته راشي؟ ګوره زه په دې نه یم خوشحاله چې مسلم لیگ ته غلاړو. د مسلم لیگ زه سخت خلاف یم. زه په دې نه یم خوشحاله چې د عمران خان خلاف یې ووټ واچو. په هغې زما اوس هم خبرې، خو د هغه یار هغه ته هم ګناه نشته چې یو سړي ته دونه په سپک نظر کتلي کېږي. ولې هغه ایم نه دی، هغه د نیشنل اسمبلی ممبر نه دی، ولې دونه په سپک نظر ګوري؟ خامخا هم یو پښتون دی، یو عزت لري، یو غیرت لري، او په دې شاته قام ولاړ دی چې هغه دونه په سپک نظر ګوري. تر کومه به چې کوم دی ستاسو دا دونه مطلب د غرور او انا به هغه برداشت کوي؟ او که دا حال روان وي د عمران خان د جیل د راوتو پورې یقین وکړئ چې د باقي میډیا کې څومره ممبران دي دا هم دوی نه خفه شوي. په پنجاب کې خو چې کوم دی 10 کسان خفه شوله، داسې په پښتونخوا کې هم خفه کېږي. د دوی یو خپله انا ده، یو خپل سیسټم یې روان کړی دی. هر سړی ځان د لیډر وي پی ډي آی کې. دا نه لاندو د سرسره سړي زامن نه ښکاري، یا به دغه حال وي. نو